الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې ابو سفیان یو څو خبره وکړي، ایا محمد تاسو کې ژوند دی؟ د الله نبی د ملګرو له ویلې جواب مو ورکوي. به ویلې چې ابو بکر ابن ابي قحافه مو ژوند دی، به ویلې جواب مو ورکوي. عمر درکې ژوند دی، نو عمر رضی الله عنه غیر اختیاري ویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی، ابو بکر هم ژوند دی، عمر هم ژوند دی، سره خفګان د پر الله پر خود لري. به ویلې چې اعلو حبل د دوی یو بوتو دغه په نامه باندې دوی نظراني قرباني کولې وغه وچت توحید لاړو. د الله نبی د ملګرو له ویلې جواب ورکړي چې الله علی وجل زمونږ الله ډېر لوی دی، هغه وچت. یو بل आवाज وکړي لنا العزا ولا عزا لكم، زمون عزا ابيو پیرشتا او تاسو دانشتا. رسول الله ملګرو ویلي لنا المولى ولا مولا لكم، زمون مولا شتا او تاسو شته نه. به ویل چې زمون تاسو د مړي برابر دي. هغه په دې طریقه باندې شاوې کسان زمونږ مړونو او په تاسو کې وژل. عمر رضی الله عنه ورته ویل چې د الله دشمنه دروغ دی ویلي قتلانا فی الجنه، زمون شهیدان لړ جنت له تاسو خلق هغه جهنم کې پراته دي. دینوري ابو سفیان به ولا خبره وکړه، وستجدون نظر چې تاسو به خپل مړي مندکه هغه به ټول مسلشي وګونه او پوزي دبته کټي. ما ورته امر نه کړی، خو یاد سره زګره په خپم نه يم. د شي غرور خبره وکړه. ورو صبر ان شاء الله دې صحابه په خپل الله له ویلو چې الله موږ صبر دین باندې مسلک او ټوټم کا. عمر رضی الله عنه ویل چې نشديره شاغور د خپل راغه ورته ویل چې رښتیا وایي محمد ژوند دی کومړ دی ژوند دی، قسم په الله چې وسم څه خبره اوري. وستاره خبره تصدیق کوم روان کال بدر کې به زموږ مقابله ده. دا لاړ رسول الله ضربه خړلې وی دی وګ باندې مخ باندې تندي باندې او غخونو باندې هغه موږ پناستو کې ټول ملګرو مو کی. سهل ابن حنیف فرمایي قسم په الله چې محمد رسول الله دا زخم چې منزلو څنګه منزلو ټول مال مارو هغه دا چې علي سي په اوباش ولې فاطمه الزهرا منزلو او محمد بن مسلمه اوبره وړي هغه رسول الله وسکلي او ډیر دعاګانې مرته وکړي. زخم په باندې دونه اخر په ځکه وسوسه د قیره راوخصو رسول الله به زخم کې ورکی خدا الله جوړ کی. د الله نبی به د ملګرو لوي چې داخله تعقیب کې پوخانو سوارو کده په اصل باندې کې چرته پوخانو سواری داخله ذمہ کېلو که په اصل باندې سواری اراده د مقابله لري چې میدان لوروزو او ډېر نشه خبره وکړه. زموږ محمد رسول الله غیرتی انسانو وی قسم په الله که داخله چرته په مدینه باندې اراده د حمله ولري نو سره فیصله کوم معنا دا چې دا ټول ځن په وژنم سره د ملګرو یې دی وژنم. سعد سی علي سی ورته یا رسول الله پوخانو باندې سوارو شو لاړل. قران کې الله تصویر ذکر کړی دی. پنځمه طریقه ده الله نبی د ملګرو له ویلې ورزي چې ګورو د زخمان زید بن ثابت له ویلې سعد بن ربيع او قومندان د انصار هغه ګور چرته بپروتي شهید به یو که زخمی کله چې سعد سے ورغه زید بن ثابت سعد بن ربيع له انصار قومندانو تقریبا اوی مرمۍ لګیدلو اوی غش وی ویل محمد صلی الله علیه وسلم په السلام یو دغه نور سوي صح حال لري ورته ویلې زید قسم په الله چې د وحد د غرنه مال د جنت بوی راشي او محمد صلی الله علیه وسلم علیه السلام او زما ملګرو له زما ګروپ لا عذر لكم عند الله يوم القيامه، قیامت پر ورځ بد الله په وړاندې عذر ذکر نه هیڅ پیش نه کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم ګوره دغه خدمت مونږ کی او یې سره به شي. او سره رضی الله عنه چې هغه عمرو بن اثبت دغه نوم هغه شهید شو. رسول الله فرمایي جنت کې ده. قزمان په نامه باندې یو بل شړیو چې هغه الله لپاره جنگیدل نه هغه ډیر جنگونه وکړه، تقریبا وته کسان دشمنان او وجل او اخر کې دومره درد په صخراغه چې د تورې د خپل خېټه برابر کړ ځان په وشلو لاړو دا په بل تر باندې څنګه د الله د رضا لپاره جنگ ډېر مهم دی. جهاد مخرب په نامه باندې يهوديو اغا د رسول الله په تایید کې راغی به ویلو چې اسمه د عمل د محمد سم تقسیمه یې سره تقسیم کې دم به مړ شو. رسول الله دومره ویلو چې لکه دا په يهودي کې غوړه دی، نور د مسلمانانو حکم په نو کړی. د مسلمانانو د قبرستانو جدا په بل ځای کې دفن کې به الته وې شي. دین ورسره به شهیدانو مسلوه ټول ملګری شهیدان مسلشي وو. شوار حضرت رسول الله هغه چې هغه پلار د دشمنانو سره ابو عامر الفاسق د دشمنانو ویل کې چیرته موږ د مسلک او اسنه د پلار خپنش وجل ودا د میدان په طرف باندې پروت رسول الله صلی الله علیه ورغه دغه نو بوڅ چې د اهل نه تاسو کې ودا ولی وزما سره هم بستری وکړو به غسل ونه کې میدان لاړو. په قسم بالله چې ملائکه غسل ورکی غسیل الملائکه بعد دغه ملګرو به ویلي هغه کې دا مسلمان راوته چې زنانه په حالت د هیڅ کې نفاس کې یدي حالت کې شهید شو هغه به امده دفن کیږي. دوی باندې جنازه به څنګه راو څنګه د افضل طریقه ذکر رسول الله کړی د لسنس کسان راوصل او د حمزه رضی الله عنه سره کې خدای به جنازه په کوله وی جامع ورنمو با سید ویني ورنمو منځي اضافه کپڑے تلره کې دا قبرونه ورته پراخه کوي جوړه کې خسته کې دوه درې کسان کې خدای چې کم سره په قران باندې عزت کوي دوه لحد کې مخ لکړه حمزه عبد الله بن جهش په قبر کې خدای عبد الله او عمرو بن جمح په بل قبر کې خدای
به جنازه په وکړه حمزه بن ډېر خفه. عبد الله بن مسعود فرمایي ډېر انتهازات خفه چې موږ رسول الله بل وخت کې دومره خفه نه ولیدلې. جنازه شکل په کوله وې دومره درمن شو چې کړي کې به سره شو کړ خلک وې غیر اختیاري دي اوازونه و در خپل مبارک نه د حمزه په شهادت. او دغه نور سبه خبر رضی الله وسلم ذکر کړ چې غم شړل کفن ورته راغی ګوره مصعب بن عمر او حمزه د شلال زمالم کفن راوړو عبدالرحمن رجمات پر خودو. نن درس کې دا مسله ده شهیدان شکل دفن شو او زخمین علاج د ورول شو رسول الله خپل ټول ملګری راجمع کړه سبندي وکړه سفونه جوړ کړ خپل ته مخکې شو لکه سړی چې جمع مخېل کېږي او ډیره وګړه دعا وکړه لسنه به اوچت کړی و او اجتماعي دعا وکړه امین په ویل شو د ملګرو ظاهر د حدیث معلومي کی دلیل به دی چې استسقا کې رسول الله لسنه اوچت کړی دي او دغه وخت کې مجاهدین چې کله بجنګ باندې ورزي او دعا وکړه لسنه اوچت کړي به بس ممانعت نه چې کوم ځای کې رسول الله اوچت کړي دي الته اوچت ول پکار دي چې کوم ځای کې رسول الله اوچت کړي دي الته اوچت ول نه پکار پرې خبره باندې سره ځم په ول پکار دي او حتی در دې چې حدیث استسقا کې دا راځي رسول الله دومره لسنه اوچت کړي حتی یورا تجداد تخرګوس پنواله مریدل شي باران له سخت ضرورت او ډېر دعاګانې وکړې او دعا اجمالی اللهم لك الحمد كله الله تعالی ټول حمد لته زخمی نبی دی په وګ باندې لګیدلې په سر لګیدلې دي ملګری زخمین دی بیا کسان شهیدان دي ورس ان شاء الله به حساب خبره کوو. نو د شي چې هغه امام الانبیاء دی او هغه مجاهد نبی دی او هغه زخمی نبی دی او د زمکه په سر باندې بهترین اولیاء د غزر باندې دسته کې دي د چې دعا غواړي نو دعا به الله تعالی ټول حمدونه دي. اللهم لا خازب لما بسطت الله نشته بندون کې غسل جتا فراخه کی ولا مفسد له نشته بند فراخون کې کوم شته بند کی. اللهم يلا هدایت کون کې نشته هغه چاله چې تشاله گمراهي وکي ولا مذل گمراه کون کې نشته لمن هدایت چاله چې هدایت وکي. اللهم لا مانع لما اعطيت الله من کون کې نشته غسل چې تشاله شي ورکي ولا موت لما منعت ورکون کې نشته غسل چې منکه. الله نشته کون کې نشته غسل چې لری کې او لری کون کې نشته هغه چاله چې نشته کې. اللهم انزل رو ومن بن الصبركتنا وفضلك وصفزنا ورحمتك سرحمتنا او سارزق. اللهم اني اسالك الله سبحانه سوالكم النعيم المقيم اقن يمتنا شغام شدي الذي لا يحول ولا يزول شغا غرجنا او غزل کیگنا. اللهم يلا د ایمان منګله محبوب کو زمګری رونو کې ځای ورکا د کفر منګله بد کو زنن ته تور ک لری کا الله منګه ژوندۍ ساته مسلمانان او مړم کا مسلمانان. اللهم عذب الكفر الله كافرون العذاب ورکا الذين يكذبون رسولك اغه انسانان چې صادر رسول تکذیب کوي ويسدون عن سبيلك او صاد لارنه خلق من کوي. اللهم قاتل الكفر الله كافرون وجنا چې هغه اهل کتاب اله الحق اې د حق اله دا دعا وکړه او كما قال عليه الصلاه والسلام ډیره د دعا مزیداره د رسول الله په دعا کې دا کارو چې هغه الفاظ مختصر لیکن معنا ډیره قوي و جوړو به پرتاوه دا دعا چې کله وشو نو د منظم روان شو ملګری وسره رسول الله ټول تربيت په دې سفر کې د اسمه شو درېدل معنا دا چې دین د اسلام ګټو په نظم باندې بنا دي جخ درېدل او کلک اول څه پورا کول به بل ورتل منځ کې پروژه دا کولواله نه پرې خودل ځکه دې کې رسول الله فرمایي شته سره راځنه نکي. امام بخاری سے خپل صحیح سلام نمبر صفحه دیکھی طرف لا روایت نعمان ابن بشیر راوړی دی چې باب ازاک الكعب بالكعب باب ثابت ده په بیان د دې کې چې د خنګره به د خنګری سره لګي اوګه سره رسول الله دا نظم موږ لګوره په منځ کې مخودو او روان شو. دغه څه خبره مخه لراله زنانه د رسول الله استقبالیه وکړه او زموږ د محمد رسول الله سره نشمینه وکړه. هغه څنګه مجاهدین خو په دې میدان د جنگ کې کړي و په دې طریقه باندې انس بن نصر ویلي وی قسم په الله چې د هد غرنه به مال د جنت بوی راځي تقریبا اتیا مرمۍ دا ولګي چې هم نه پیژنو خور را لغي پیژنو چې مرور دی دغه ته معلوم کی او سعد بن ربيع اوی مرمۍ دوه خړې دم بچ شهید او سره رضی الله عنه قرباني ورکړه غم شهید طلحه بن عبید الله هغه تقریبا 9 مرمۍ دا ولګي دا دوه ګوتې ملاړي زخمی شو دومره زخمی شو چې پرې وته رسول الله ملګرو لوي لوي دونکم اخاکم د خپل ورونی شي او دې نه لری کوي سخت زخمی دی دا سعد رضی الله عنه هغه سخت قرباني ورکړه علي شه ډېر سخت قرباني ورکړي و فاطمه زهرا محمد رسول الله د زخم منزلو علي شه قرباني وبره شو محمد بن مسلمه منډه باندې لاړو قرباني دا او به ورته راوړلې مالک بن سنان چې ابو سعید خدری رضی الله عنه پلارو هغه رسول الله دا زخم پاکولو داخلي دی وین نډه کښوا ورته چې مچ توکا حدیث کې راځي و ایسا غوسکلی تورې تیرې کړې دومره محبت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا وینه مشکله
د الله نبی ورته ویلې وستا بدن د جهنم پور باندې حرام ځکه د رسول الله بدن چې سره ولګيږي هغه د جهنم پور باندې حرام دغه د بدن نه به باج علماء د ذکر کړي چې رسول الله غائط او بول د قشن دم پاک دي یو قول علماء دا دی لیکن دا کمزور دی صرف وینه وغیرہ دا شی نه پاک دي امام سیوطی خصائص کبرا کې لیکي او قضایه شفا کې لیکي چې د رسول الله مواد فاضله دا لاندې زمکه راخل وینه وغیرہ دا پاک یو درو صحابه کرام د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وینه اسکل دا یو به مالک ابن سنان چې محبت د وجنه د ځخه فاکو د خپل د وینه ډکه شونه ایسه وېسکړه دویم عبد الله ابن زبیر هغه رسول الله کرخ کر ولګونه به د وینه ور کړو دا وېسه شرط باري او غرزه د چې څوک ونه ګوري هغه چې بار لاړو ایسه په سر راوړ ولټولې تیر کړه سلمان رضی الله عنه هغه ویل یا رسول الله دغه وینه وسکرستا هغه ته پوښتنه دا ولي وېتا مال د شي کې تویل د شي کې وګورځو چې څوک ونه ګوري وېدا قسمه خېټه وجه چې څوک ګوري د الله نبی ورته ویل سره بدن ګور جهنم پور باندې حرام سفینه رضی الله عنه یو بل صحابي وخت اسکلی و ابن حزم به دا خبره ذکر کړې دا ودینه معلومه شو چې ابو بکر او عمر باندې رسول الله بیان اوچته دي وجه دا چې رسول الله بدن دغه سره ټچ شوی دی خدای د شخصي رائے ده دلیل کې استدلال کې دا خبره ذکر کړي وې د الله نبی چې کوم ځای کې وشيږي او بیان الته ابو بکر او عمر نه وشيږي خو لیکن ډېر کرتے وسړی بنگله جوړ کې الته خادم وشيږي لیکن عزتمن ملما به شراشي دغه عزت په خپل ځای د خادم په خپل ابو بکر د عمر دی دا زموږ مشران دي رسول الله نور صد دویم داغه نور صد رسول الله بیان نور صحابه کرام دا دی دا شخصي رائے ابن حزم چې کړي دا وې مالک ابن سلام ګره دا وینه وسله ابو عبیده ابن جراح د خپل غفونه وېست کړي رسول مات شو بل کړي رسول دا مات شو او ابو د جنت خپل بدن د شي ګرځول او لکه فسفر جلده کجلد القنفس تب دا ګمان کو لکه د شکون د سرمن دا ګرمه تاسو بخله باندې یادو د مرګ زمره قرباني ورکړي دي عبد الله رضی الله شهید عبد الله بن ابي سلول ویلو چې ګوره د محمد رسول الله تایید وکا وینا موږ په جنگ باندې نه پويږو دفاع خو کوم موږ په جنگ نه پويږو سبا دا شهید حدیث کې رسول الله فرمایي ارچا سره رب العالمین ملاویږي نه فردین اخوا عبد الله صاحب سره برای راس خبره وکړي دومره بختور صحابي خپل بچی دا توشم کړو چې دا قرآن دې پاتې شو نه دې به خپل تربيت کوي او ما باندې دې يهودو قرض ادا به ادا کی سعد بن ابي وقاص او عبد الله بن جحش دعاګانې کولې سعد صاحب دعا وکړه وی ویلې یا الله بل په امين ویلې وې د شو سخدریس کافر زما سره مخامخ چې غړي قوي کافر او ډېر زورور چې جنگ وسره وکما زما مقابله وکي وخت کې ایسه مردار کړ عبد الله بن جحش ورته ویلې امين عبد الله بن جحش به کله دعا کوله د رسول الله د ترور زو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ماماز ویلې وی ویلې یا الله سبب د جنگ کې مې د شي کافر سره مخامخ کا چې ډېر قوي مقابله وسره وکم او اخر هغه ما وجني او زما د غوګونم کټ کې او زما د پوزم کټ کې او زما د سترګې مباشي او د خېټه مې شریکی که قیامت کې سبب سم خله ودرېګم او تاسو مانه ته پوښتنه چې عبد الله زما په دین ته څه قرباني ورکړې دا وسه ورته ان شاء الله سترګې مې موتلې غوګونه مې پرېښوا پوزم مې پرېښوا شونډې مې پرېښوي او خېټه مې شریشوا دغه شان حمزه رضی الله عنه شوی سبا چې کله جنگ شروع شو اما که کار وش سعد بن ابي وقاص یو کافر سره لاندې وته هغه سخت ولوي څنګه مردار کې د پیغازي شو عبد الله بن جحش د شو قوي کافر سره وا وختو چې سخت مقابله وکړه د مقابلین اوري سره راخېټه د سری کړه او سترګې ته ویسي غوګونه ته کاټ کړه پوجته لری کړه دي صحابه کرامو دا دعاګانې کړې وسمنګ الله ورته اجابت کړي او ځکه دوی په دې احد کې اکثر ملګری مسله کړه عائشہ رضی الله قرباني کړي وا هغه ورته رااله شهیدان له وبور کولې ام ایمن دغه شهید شو حبان ابن عریکه وجلا دغه شنبه یو سعد رضی الله عنه وجلو ام حبیبه ورته رااله ام سلیم رااله دوی وبر اورلې زنانو قرباني ورکړو ناري نو وې تر دې پوری نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله راتلو نو زنانه خبرې شوې چې د الله نبی شهید شوی او شیطان د आवाज هم غټ کړو چې انا ان محمدن قد قتل محمد شهید علیه السلام او د رسول الله مرګ خو مرګ شاغه په ټوله دنیا باندې وې وې دی وخت کې د رسول الله ترور سفیر رضی الله عنه رااله صاحب خو پرېدا وکړه شغره اله د الله نبی د خپل ترور ویلې زبیر صاحب له مور دراله لکه مخله ودرګه درنران شي اسنه که حمزه ولید د خپل اورور ډېر به صبرې وته وشي او زمونږ الله به خپنیش زبیر رضی الله په منډه منډه ورغی د سفر رضی الله مخله نه غدرېدو و مور مزه هغه ډېر عبقري زنانه و چې په دې شنه کې کله په بوکس باندې ول نو وړاندې لري وګرځو وی ویل چې رسول الله په تابانه قص کړي چې مرزه وی الله نبی منه کړي وی او ودرې دسه پسې دورو کې زنانه وی چې رسول الله ویل ودرېګه به زه ودرېګم عمر رضی الله عنه دا عادت چې شابه د قران پیش کړي نو به اخو قدم نقص زه پسې ودرېدو وی ورشه الله نبی له وای چې اسما ورور شي شوی دی به مستشوی دی د ساده نه میراولې دي رسول الله ورته چې وسره پرېدا
کله چې خپل رول د حمزه صاحب دغه نه وګونه کټوا سترګې ته سره شوی پوزه ته کټوا شونډه ته کټوي خاص اندام ته کټو او ځلم ته سره شوی فاسترجعت ان لله وانا الیه راجعون ویل زب صبر کوم د الله دربار کې صدرونه ورسره مصعب بن عمر خو کې پرود رسول الله قران داجي وکړه د نشنا نبی لري په دغه حالت کې چې دومره سخت غم چې دوه کله دغه سترګونه وکړي چې عبد الله ابن مسعود فرمایي دومره خپاو چې چرته خپه شوی نه و خو به قران داجي وکړه د مرګ ته خوشاله ده پره غټ صدر د مصعب رشید او وړو کې صدر هغه د حمزه ویل یا رسول الله کله سره چرته پټو خپې پاتې کیږي او خپې پټو سره یو غته به رأس او د سر ورته پټ کې وجل ولا رجله الاشخر او په خور د سرګړه خیر دی واشوي د خپل تلریش به ویلې لولم وکړه چرته دا صفیخه بکیدل نه قسم په الله چې د حمزه مانه دفن کولو پرې خولې په دې میدان کې حتی تاكله العافيه چې دا لیوان راغلی وي او د خړلې وي کپورزه قیامت چرته د الله په مخ کې دوی دین سنت الله رښتلې وي او به رب العالمین لوي چې ایس ماره بس په دین باندې ما قرباني ورکړه غاخونه او دا شونډه او دا سر او تندې او وګي دا مې به زخمین شو ملګری مې به شهیدان شو د خپل تر مې د قند زمانه درغه چې د ملګرو ټک ټک کې دي چې دشمنانو او حتی به حیوانات وخړو خو لیکن په قدر چې دا زنانه بخپشي د مجبوریت د وجه نه مې استا دا دفن کوم په خپل ورکته شو عبد الله ابن جحش د ماماس او خوريو د جنازه کې خود اذن ورسه وبل زنانه له حمنه بنت جحش دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ترور لروا کینه مو هغه چې کله دا غیر شوی ویلې ته خبر نه وي نه رسول الله شهید شوی دی همنده منډه باندې رااله چې کله رااله نو خلکو ورته ویلې وی ورور دي شهید شو فاسترجعت ویلې ان لله وانا الیه راجعون عبد الله ابن جحش به ورته ویلې ماما دي شهید شو حمزه فاسترجعت ویلې ان لله وانا الیه راجعون به ورته ویلې مصعب بن عمر خوند شهید شو نو حدیث کې راځي ویل شي چې اواله ولو ولد او ګرځي نام شي د الله نبی د ملګرو له ویلې د زنانه ګور خپل خاون باندې سګومانه د زنانه د خاون د خځه په وړاندې سور اوچت مقامي تاسو ورته ویل شي ورور دي شهید شو صرف ویل ان لله وانا الیه راجعون به مرده ویل شي محمد شهید شو حمزه صاحب و ان لله وانا الیه راجعون خو کله خبره شو چې مصعب بن عمر شهید شو ویل شي چې غوالي ځکه د ار زنانه د خپل خاون ورته غرغونه ښکاری وی په دې وخت کې بل زنانه د بنی دینارونه هغه د خبره شوی چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی همنده منډه باندې هغه مراله ودا شکل لاله خلق ورته ویلې ورور دي شهید شو و ان لله وانا الیه راجعون به ورته ویل خوند دي شهید شو به ان لله وانا الیه راجعون و پلار دي شهید شو ان لله وانا الیه راجعون د جنازه روانه وي دفن شوی وی ویل چې محمد رسول الله څنګه دی وی ویل چې هغه جوړ دی وی الله نبی باندې ملګرو کې روانو دیر شوی ویلې د بنی دینار د زنانه له ته خبره نه وینه هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی الله رضی روان دی وی خپل ورته له مشر زنانه ورته ویلې کله مصیبت یا رسول الله ټول مصیبتونه واړه دي چې کله ته ژوند دی ته ژوند دی کله ټول مجاهدین چرته شهیدان شي کزما د اورورم شهید شو کزما د بلارم شهید شو کزما د خوندم شهید شو خو ته ژوند دی سترګم در باندې خو شي کله مولې دی دومره نشه محبت کله چې دا محبت د چا سره دی ویل چې محبت شرعي او تبعید واړه پکراله خپل خاوند ته دیاده وته خپل لور ته دیاده وته پلار ته دیاده وته محمد رسول الله سره غمو دغه محبت شکل انسان د رسول الله صلی الله علیه الله به عبادت خوندم برابر کی دا په توحید باندې برابرېږي خلکو له شکایت نه کوي رسول الله بدر چانه محترم غني رضیت بالله رب دا دعاګانې وکړي پر دې سره نه نظر بند کړي توحید عقیده به ولري د الله دشمنانو سره ورانه وکړي وکړه چې دا محبت به ښکارا کې رسول الله په وخت باندې ناشته لاندې سعد ابن معاذ روان دي رسول الله دوی کې د محارني ولي د سعد مور راغله وی دی ورته ویلي سعد ابن معاذ رسول الله وی یا رسول الله هذه امي مور مې راغله وی دا مې مور ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام سلام نو ورته ویلي مرحبا بك بخير راله بخير تعزیه ورته وکړه ځکه دې ورور شي عمرو ابن معاذ دې بچی شي د رسول الله تعزیه نشه تعزیه وګوره په جنازه کې مکړه دا په دلاره باندې مکړه دا د قشن په قبرستان کې مشوي دا د شي معلومه مسله نه و چې سړی وسو خپلوانی مرشي او بس په وجه کې به دیره کې کټونه خودلې وي ولته بخاری شپ نه شو هغه به ختمه سورتونه وایو خلک الله سوشت کې او دعا بو کو دا بو کو دا د اصلي طریقې دي تقل ویل شي بدعت د زمون بدن کې چې کوم شي نه هغه دا مسله ده ګوره د الله نبی ورته په دلاره لاره باندې تعزیه وکړه وی ویل شي الله دا شهادت قبول کړي والله تعالی اجر درکې سره به غم کې مشرکان یو او به ورته ویل شي خوشاله شه او زیره ورکه دي مدینه والا له چې زمون شهیدان رب العالمین ټول جنت کې راځم کړه دوه شهیدان او بدر کې کوم شي و نور
شهیدان چې کله وشي زموږ اوسه مخه دغه مبارک ډانچه پرته او جنازه به کو د قبر کې دفن کو قسم په الله چې رسول الله د قول مطابق متصل دغه روح محمد رسول الله خاله ورشي ابو بکر خاله عمر خاله معاویه خالد ابن ولید لا حمزه لا د احد شهیدان چې د څومره شهیدان مسلمانانو کې زموږ مخه د پرتی بدنني ارواح ال تورشده به دنیا نشرات لې اې دی وجنه فتاوا بزازیات ترخانه کې د لیکي چې کم سړی د عقیده لري چې د دې شهیدانو د دې بزرګانو ارواح دنیا لراځي وي دا سړی په قران باندې کافر دی دا بسلاړ بینه لري چې لکه د جمعې پښپ باندې راځي په دې بلې ناسوي خیراتو کبه ختمي کو دا ودا خبره چې سات سے امور اوریدنه وی ویلي یا رسول الله به خو شړه پکار نه ده به ولې مونږ جاړو چې زموږ شهیدان ټول هغه سره لاړل جړه پکار ده خو ویل رسول الله خبره ته کوم وی کا ودا کوم وارثان چې ته ورسره پای دي زونه درکې دونه خلک دعا وغواړه طبعا سړی په فراق باندې خپکیږي د ملګری دعای ورته وخت یا الله ودا زړه وی د غم نه فارغ کا الله وی د مصیبت پټه شورته او یې زما رب دي خلکو له خوشالي ورکا د درې دعاګانې ورته وکړي چې دا مسله کله وشوه د یک شنبه ورځ رسول الله راغی وی شکل دراغه کو مدینه منوره له 3 میله اندازه تقریبا 5 کیلو متر مسافه سراتله نو د خپل تورې راوخه فاطمه زهرا له ورکړه ورته ویل لوري د ومنځه او دې توري ما سره ډېر رښتیا وکړه لکه باندې سړی وی دي اصلي ما سره ډېر وفا وکړه د سختو کافرانو مقابله وکړه سختي توري وی جواب کړی علي شه ورته ویل فاطمه له وېزما د توري ومنځه د دشمنانو دی وینونه او دې توري ما سره ډېر رښتیاواله وکړي د وفا توره ده وې چې دا خبره ورته وکړه رسول الله ویلي علي شه بلا وتا خو علي شه ډېر سخت جګړه وکړه خو ګورې واجه تا جګړه نه کړې سهل ابن حنیف هم سخت جګړه وکړه ابو دجانم ډېر سخت جګړه وکړه دې خبره ده موږ معلومه شو چې د بعض ملګرو توصیف وکړ دی مجاهدین دعاتی او د دین کار کې اگر کغه الله اجر ورکړي خو ته توصیف کولې شي علي شه ابن ابو دجانم ور سخت جنگ وکړي سخت مقابله وکړه یقیني کعب شه فرمایي چې کافر د خپل ملګرو لوري چې نن محمد رنه بج نشي او دانی شو دا وي سړی مولود د مجاهدینو په سب کې وزل شي اطراف لوته د خپل مخ پټ کړي ور منډه کړي دوړ یو بل نږدې شو دومره قوي گزارې ورکه چې پر سر باندې اور دي الله کو ناټو پورې وشکاو او به ویری مالا چې دا صدر دې لږ کې کیف رايت یا کعب انا ابو دجانا کعب څنګه دی ولې دما زابو دجانایم رسول الله دا ټول مال راکړي او مال ویل چې دې حق ورکه دغه حق د دشمنانو په واله ودا مسله شکل وشوله څومره شهیدان زموږ شو څومره مردار راغی و زموږ شهیدانو بارکه دوه قول دي یو قول دا چې مسلمانانو شهیدان او کسان دي او بل قول دا چې دا نبی ظاهر دا چې دا اوی دي په دې کې 15 شپه انصار یو څلويخ پکې خزرج والا او څلويخ پکې د اوس قبيله و نو یو څلويخ جمع څلويخ مساوي څو کېږي 15 شپه او 15 کسان پکې مهاجرون شهیدان شو انصار ډېر شهیدان ورکړه دا شهادت مارشال نصیب کیږي نه ترڅو چې په انسان کې خاصه اخلاقی قوي ایمانی او خدمت ماده په انسان کې موجوده کم خلک شعار خاصه اخلاق ولې تاسو ګورئ او کم ملګری شغله مجاهدونو خدمتونه کې هغه لړ ځل ځان رخصتي پنځوارو کې د صفاتونه او د ژوند نرماله د جانب مقابل څومره و نو 15 په تسمنګ انصار او 15 مهاجر او کسان زموږ شهیدان شوی دي جانب مقابل کې دوه قول دي یو قول دا چې دوی 2 کسان وژل شو او دویم قول دا چې و دې رشا ظاهر دا معنی چې دوی و دې شمړي دي نو دا مسله چې کله وشوه نبی کریم علیه الصلاه والسلام راغی کورلا شپږمه په کدا وشو چې شپه وکړه کور کې خو یې راو ملګرو سره انصار رضی محمد صلی الله علیه وسلم پیاره وکړي خدا مری شوی او نه جوړو سخت ضربه خورل وی الله نبی دشمنان اسنه شاملونه کې او مجاهدین په دې کوڅو کې ګرځیدل چې څوک په مدینه منوره باندې رانیش د الله نبی سوچ وکي چې په دې سوچ کې خبر ورته راځي سبب به جنگ لزو سبب ملګرو لوي ویلي وېزما ملګرو چې دا کوم ملګری پروز ما سره شریکان شوی د وحد پر جګړه کې او زخمین دي موږ به سبا میدان د جنگ لسو اراده د حمله له دشمن چې دشمن په مادران نشي د رسول الله ملګرو ورته ویل لبیک رسول الله د شي ونه ویل چې موږ زخمین یو لکه دمه بوکو به بروسه دغه شهیدی دا خبر معلومه شو یو سړی شپه تهجد کړي هغه سړی د غیر سړی سره شامل به درش یو سړی مریض کې هغه رقم تکلیف کې به کار د شغره اتلی شامل درش یو سړی کوم مجاهد وغیرہ څنګه نه راغله د خو جمل به درشي ترسو پر شریع عذر راغله نه ملګرو ورته یا رسول الله منزو عبد الله ابن عباس ورته یا رسول الله مام ځان سره بوزا وینا ته وړي جابر ابن عبد الله ورته یا رسول الله مام ځان سره بوزا ما فلر خو شي چې خو زم سره زم اراده تاسو سره راشه ملګری را روان کړ حمراء الاسد الاخير رال تقریبا د 10 میل وړاندې د مدینه منوره له انت ابو سفیان او صفوان د ملګری لاړو روحه الاخير رسیدلی و چې هغه د مدینه منوره نشپک 10 میل وړاندې لاړ خپل ما به کې کینه سوي ویلي ومو خو فتح حاصل نه کړ غلبه
هغه په دې شان سره چې نن د مسلمانانو خجر راوستي نه مو دغه قیدین راوسته خو جنگ مو کې به شهیدان کړه او مونږ کې مړ شو دله ویل شي برابر جنگ په کار دا چې موږ قوي مقابله وکړو د قیدین څنګه سره راولي صفوان ورته ویل چې ابو سفیان زم بچا باندې مو وجه بس دونه چې پوزه باندې برابر شو دې تعبیر ده شری او دوباره نو ورزو کوم دا غوښ زنانو باشمن راوسته کوم نه وسونه پرېدا وینه ورزو خو په دې وخت کې یو سړی وګوره رسول الله په دې سوچ باندې الله فیصله وکړه حسینه سبب موږ دشمنانو نشو موږ کورونه کې پراتو مسلمان مجاهد سره به څلوري غنټه بیداری او خیر وي انکم متبعون دا معنا ده چې اے مؤمنانو ګورکلک بیدار شې چې دشمنان درځ بجلی اچوي د شي بنه کې چې لکه ما څوک سکی مسلمان او خیر وي او خیر دی وخت کې یو سړی د رسول الله صلی الله علیه معبد ابن معبد الخزاعي ورته ویل یا رسول الله وی ګور ډیر تکلیف تعالی ورشه د ملګری د زخمانو شهیدان مش الله تعالی صبر واجر درکې وې د شي چل وکا الله موږ له صبر راکې وجونه دی راکې په دشمنانو باندې موږ روب لګو غرزوا دي ځکه ګور دي چې رسول الله کار واخصو وې زلاړو معبد ابن معبد شکل د ابو سفیان خو راغی ورته ویل شي یا معبد كيف وجدت محمدا واصحابه محمد وملګری څنګه اوه قسم په الله به پرون چې کم خلک شریکان شوی زخمین هغه مو سره و او نور خلک میزان سره روان کړه جابر بن عبد الله وغيرها ويتحركوا مش خوځيږي د خلک د غسین به دي سره روان دي د مجاهدین قسم په الله کو سره مخامخ شو ټوټه ټوټه بم په دې ځل کې روبر پر ابو سفیان الله دلته و عبد القیس راغی ابو سفیان ورته ویلې وی ورشه او په محمد باندې اسمه روبو غرزه تعالی به یو بار کجوري مندر کو چې مکه له بیرش تبلیغاتی جنگ شروع کله دشمن تبلیغاتی جنگ اجازه کړه چې ټنګونه مراوستي او د شي جاسونه مراوستي ان شاء الله د شي ګورو ان شاء الله شي ګوري او د سیاسي سره دی او د شي زندانونه سره دی چې دومره تنگ دی او د شي وال سره دی او دا اېدینه باید مؤمن مسلمان سره قتل ونه یریږي دا خو خامخا په موږ تاسو راځي دین د اسلام کې دا مشکلات دي کټانګي دی او کجازي دی او استخبارات دی او اره مسله ده مؤمن انسان باید د شي ولاړ لکه د غرغون دی په غرب باندې باران کېږي مصیبتونه بادونه ارڅ په راځي لیکن خوځيږي نه لکه د کجوري ونه سره به کله کولاړي وېدا و په چې کله راغی رسول الله ملګرو لوي خبر نه وینا وې ابو سفیان د فوج راوځي چې مړ یو ناشنا فوج دی هغه د شي ورته وی حسبنا الله ونعم الوکیل وی الله موږ له کافر او نیک کار ساز دی خبره د صحابه د ایمانونو زیات کړه مؤمنان به د شي اوچت ایمان والي دلیل به دي چې ایمان زیاتېږي لکه پرون درس کې ویل شو عبد الله بن عباس فرمایي ابراهيم عليه السلام دا کلمه ویله اوس موږ د ملګرو ویلې دا شیطان دی چې کله د سړي په دې ځړ کې دا وسوسه ورچوي چې لکه د شي فوج راغله او د شي فوجین دي او د شي جګړه ماران دي او دومره خلک راغلي دي او انش به انش حسابونه دي او د شي تلاشین دي او د شي وال دي دا شیطان دی قران کې الله موږ دا وایي دا یاد ساتي شیطان ګور سړي له وسوسه کله کله په داس کې واچوي دان دوی منځو ودنه منځو کله په منځ کې واچوي رکعت دی وکي ودنه کله د خځه په طلاق کې واچوي چې خځه طلاق شو کنه کله د الله په ذات کې واچوي چې الله به یو کبني محمد به یو کبني عليه السلام حدیث مسلم کې راځي دا وسوسه ان شاء الله ولګي دي ځکه صریح الایمان دا کار ایمان دی خپکیږي نه شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لیکلي بدایع التفسیر کې پنځم جلد 355 نمبر صفحه ویش پک قسمه غړغړ وسوسه دي اول وسوسه د کوپر د سله د کوپر وسوسه چې بدی کارونه شي بیره کبیره ګناه چې بدی باندې کارونه شي بیره صغیره ګناه چې بدی باندې ونه شي به په مبذول شي کې بدعت کې راګیر کی چې په دې ونه شنو به په مباح شنو کې راګیر کی به انسان په دې فزوري شنو کې راګیر کی شپږم دا خو علاج دا لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله امنت بالله اعوذ بالله ولو چپ طرف له درې کړه لاړې تو کولا د سورې حدید ابتدایي آیتونه ویل ابلیس په دروش طریقو باندې په موږ تاسو تعرض کوي څو طریقو باندې ځان سره اجمالی ساتي یو طریقه دا و چې لکه دشمنان ګور در باندې رااله او دا الله تیریږي امام اوله طریقه دا چې الامر بالسوء سړي له په بدی باندې امر کوي دا بدی ډېر ښه شي اوله طریقه دا دویمه طریقه د ابلیس دا چې په موږ تاسو باندې راځي بل استحواذ د الله د ذکر نه من غافل کی الله پیدا کړی بندګۍ نه یو زموږ دماغي صبري معمولی شي نه کې ور باندې دریمه طریقه د ابلیس د النزغه ته دعوت کوي د ابلیس تعالی راشي چې ګور داخل تعالی کنزل کې ودا کې پرې د مړه ته څه کوي ته دې خیر خو د سره مقابله کوي نه څلورمه طریقه تخویب بالفقر ولکه د امان ملک وګوره فقیر بشي غریب بشي ودا بلال صاحب ویل لا تخشى من ذل عرش اقلالا اے بلال خرچه کوا دا کجوري خرج کړه رب العالمین په مې رېګا او پنځمه طریقه دا چې د دشمن د اصلهونه مونږ ته شوري چې د اصلي دی او دا سلف صالحینو به دا خبره کوله د دشمن د اصلهونه توصیف ګوره بالکل په کار نه دی نه به سړی ته مرعوب شي اسهارو کې غیر ساده چراوړي د بس مقابله ده یا به ګټو یا به بیلو زمونږ دوړو کې خیر دی شپږمه طریقه دا الامانی الکاذبه ابلیس تعالی راشي تعالی دا خبره وکي چې مړه جنت نشته محمد نشته د قبر مزین نشته دروغ اومه طریقه الاستحواذ حق دای ولاړی
ابلیس ورته راشي چې ګوره دا کزه واخلو دا منصب والو دا دا پرې دې مسلې ده وړي خبرې مراني ولې دي چې لکه مسواک والو کې دومره خبره ده دا پنسي چې توي دي کې دا خبره ده تحیت المسجد او تحیت الوضو دي او پلانې دي د ابلیس چې سړي باندې عمل کوي او اتمه طریقه الاحاب بالمجادله کله بس په مقابل کې کمزوري مليان ودري پلانې به چیلنج درکې ودا بو کې ودا یدونه یره په کار نه نهمه مسله دا تحریم ما احل الله یو شی به تعالی الله حلال کړی دا به در باندې حرام کړي یو شی به الله حرام کړی دا به ته حلال ولسمه طریقه غرس نو مېدی سړي پیدا کول لکه په بدر کې ورغله مړه دا جګړه ګرانه ده دغه په طرف باندې خور د ستاسو په طرف باندې شګيري او بکم دي او دا یو ولسمه طریقه علماء دا ذکر کړي الاستفزاز کله سړي له بدی باندې شټنګ ټکور لیکي نه غانې بجانې ځواني د هوټل لار شو پروګرامونه دی ودا دی هغه دولسمه طریقه بالمشارکه سره په دې مال کې د ابلیس سره شریکي څوک شریکي رب العالمین سره په دې بچی کې مال کې شرکت دا منه د الله لپاره لګي لیکن مخلوق لپاره مولا دغه خوشحالي لپاره اې دی وجنه خو دروازه فرمایي چې یو سړی او سرویر اول په دربار کې د الله د دربارونو حلال کې اگر کله الله نوم په والدا شی مردار دی کزه په طلاق او سړی مرتد دی ویل شي مشارکه عبد النبی نمونه وغیرہ په زمانه کې خودل د لسمه طریقه علماء د ذکر کړي تفکیک الاسره خاندانی اختلافات پیدا کول ورور د ورور سره جنگول مرګري سره جنگول د ابلیس کار دی دینه به سړی بیداری سوال لسمه طریقه چې بالغضب انسان غصه کې چې غصه شي به سړی نه کارونه کوي انسان د ابلیس شي اړې لکه بالا رسول الله فرمایي چې کوم سړی غصه شو دا غصه وزغمله په ورځ قیامت الله د حروف منځ کې ودري چې کوم یو عقل خدای الله لپاره غصه د سنت طریقه ده چې د الله حکم به وځي ورانی او پنځمه طریقه علماء دا خبره ذکر کړې ده الانحماق فی المزاح په دې غب شپ کې ډیر ورته نه کېدل غب شپ کول د رسول الله په ټول عمر کې تقریبا 2 مزاح نقل لې خو هغه څنګه مزاح نقل لې وړي زنانه باندې تیرېدو ورته ویل وړي څه کوي بندګي وړي زنانه خو جنت نه نشیتلې هغه په جړا شو په دې صفت د وړي ته بنځي یو وړي کې واښو هغه مرغي ساتلې هغه چې شو هغه مړ شو زلیدین یو صحابي د आवाज ورکي یو ملګری ورته یا رسول الله مال وکړه چې پیلار شي ودو کې بچي بدر کم وېزه ته نو غواړم ته مال دوه کې بچي راکې ولې دوه کې بچي نه دي وېسه هغه وخاندل دا خوش طبيعت رسول الله ودا جایز و شپاړسم علماء دا خبره ذکر کړي بن نجوا ستاسو په مقابل کې به وجرو کې میټنګونه کېږي دفترونه کې چې لکه دا درس بندو دا مدرسه بندو دا دعا دل ترغلي دی دا پلانونو تربیه کړی دی دا لا شیخ لا څه کوي هغه به کې ابلیس ګوره بدی وانه دی ولسمه طریقه بزن سو په بدګمانه باندې په الله بری بدګمانه کې حرام بشرو کې چې دی وخت پورې الله ساتنه هو موساتي کنه اخلاقانه کې نر بچي شروع کا اتلسمه طریقه دا بالغیبت غیبت کې بری راواج غیبت دی ویل چې مسلمان صفت یاد اول چې کله هغه باندې خپکیږي او چې درڅو پرې دي شړینه بکنه ونه غواړي ګور الله دې نه بکی عبد الله بن عمر قران دی یو چا حجاج بن یوسف بدی بیان کړی چې چرته هغه موجوده تر خبره کوله شو نه وي د قدر رسول الله په وخت کې غیبتو نو نسمه طریقه دا منه پردي عیبونه پسې بولګيږي پلاني کې دا کار دی پلاني کې دا کار دی پلاني کې دا کار دی خپل بدر نه دیاد او باسي ترمذی کې روایت ته رسول الله فرمایي چې شړې پردي عیبونه پسې ولګيږي په دې وخت کې دا چې هغه خلکو لاره اسپړي نو پورز دا به په خپل کور کې نه سي الله به سړې وشرمي دې به دا مقصد نه چې امر بالمعروف ونهي عن المنکر مکه ومانه د بیزتی پنه او شلمه طریقه علماء دا ذکر کړي ابلیس په دې طریقه راځي یو سړي خپل عمل کې استګل ک فرعون له عمل کې استګړو یو وشتم دامنه تزیین شیطان الاکبر یو قوم له بدعت کې استکی بس ودا کا عمل دې منګي کوو اگر که په قران کې نشه سنت کې نشته او دویشتمه طریقه په وسوسه باندې درشتمه طریقه دا من ضعف الاضعف الایمان استایو ملګری غلط کار کوي کته منکه لکه زمره باندې وری خراب نشي نو ایسه بدی وخت کې هغه نه خاموش پاتې شي نو دلته ورته ویل دي پوښ تاسو له ګوره چې موري کړی دا او ګیرې مودام کوي او دام کوي وی ویلې حسبنا الله ونعم الوکیل الله موږ لکه پیری اې دې ابلیس به سره په سمانه بچي اخري خبره په اعظم باندې بچي یو په قران باندې بچي دوا سوره بقره باندې بچي درې آیت کرسی باندې بچي سلورا د سوره بقره په ورسنی آیتونو باندې سره بچي پنځه زیات خوراکون نزان ساتل شپګه زیات خوبون نزان ساتل هما او د دې مالدارانو سره ډېر ناس نه کول اتمه او د شګر جدل نه هما خاص کر د ورسنی درې سورته ویل لسما لا اله الا الله ویل ولسما سوره حدید اولنی آیتونه ویل دولسما امنت بالله ویل در لسما لا حول ولا قوه الا بالله ویل سور لسما اعوذ بالله ویل چتر بلاړ تو کول درې کړ پنځه لسما رب العالمین کلک پیژندل شپاړسما الله باندې قوي ایمان لرل ولسما د الله په کارو باندې رضاعت لسما امر بالمعروف ونهي عن المنکر کول لسما رب العالمین د انعامات شکریا کول شلما رښتې ویلي وشتما عمل د الله لپاره کول وشتما ګناه پر خودل در وشتما قران کریم کې تدبر چلی رښتما او نیکه ملګری ځان انتخابول پنځه وشتما رب العالمین دې موږ تاسو د ابلیس نه وساتي او د محمد رسول الله ته به درې الله را نصیب کړي او د اسلام غازیان چې دنیا په کوم کونج کې الله رب العزت بالا اوچت کړي او د اسلام دشمنان رب العالمین ذلیل او رسوا کړي پرونه هغه د کش بار کې سوال شوی بعض ملګرو باغ باندې پوښیو نو مطلب موږ پنځه ملګری زر روپیا چې په مېش کې یو ملګری پچوزي به دا خارج هغه څلور پاتې
به قران داجم کې هغه کې به وبلوزي به درې پاتې شي به قران داجم نه د ارمل غریب کې سهم کې په دې مسله خو دا جایز عمل دی په دې کې سمانات نشه اوس پوښتنه خبره باندې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمته